فرانس دی، امریکا دی، ډنمارک دی، روس دی، جاپان دی، چینای دی، امریکن دی، چې یوه ښځه یې ورکه شي چې د دغه بډۍ سردار کره چای کړي وي، بیا غرمه راغلی وه د نواب صاحب سره لیدلي وو، بیا ښځه ورکه ده. پر دا یوه ښځه باندې به د پاکستان پوځ د پاکستان حکومت ګرد خلک به ولاړې ودرېږي چې زما ښځه څه شوه. ما ښځه د دې سړي سره چای کړي وې، د نواب صاحب سره ډوډۍ خوړلې وه، بیا راوتلې ده، زما یوه ښځه ورکه ده. موږ غریبان بس که دېرش وژلي وو، که څلوېښت وژلي وو، بس مولوي صاحب غریب کښېني، موږ هم کښېنو. اللهم اغفره وارحمه وتجاوز عنه، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا. خطبې کوو، دعاګانې. بې حسابه به خلک موږ نه وژني. زموږ مزدوران، زموږ کویلې، زموږ نعمتونه، دا جرګې موږ له دې دپاره شروع کړي دي. موږ د چا څه خیرات نه غواړو. ټرمپ زنده باد، امریکا زنده باد، فلانی زنده باد، چې موږ ته خیرات راکړي، بل چا دې ورکړي. لیکن چې خدای موږ ته کوم مځکه راکړې ده او خدای په هغې کوم نعمتونه پیدا کړي دي، دلته علما ناست دي په سوره رحمان کې چې څه نعمتونه الله پاک ذکر کړي دي، په دې باندې ستا وطن ډک دی. بیا موږ ولې وږي یو؟ دوبۍ یو پټرول لري. نن دلته هغه ډاکټر خبره وکړه چې یو کمپنۍ راغلې وه، هغې ویل پټرول هم په دې وطن کې در دوبۍ ډېر دی. نن ته معنا زه نن ته د دنیا تر ټولو ارزانه مزدور یې. ستا په دغه دوې منګولې تا د سیند نهرونه جوړ کړل. دلته یې مکرر اشاره ورته وکړه. خرکاري به ورته ویل، عمرشاه خرکار و فلانی خرکار و فلانی خرکار، دا ټیکهداران. دا نهرونه تا جوړ کړل، سکر بیراج تا جوړ کړي، کوټړي بیراج تا جوړ کړي، جناب بیراج تا جوړ کړي، فلانا تا جوړ کړي، دوبۍ تا جوړه کړله، کراچي تا جوړ کړي. دوی څه وایي؟ پټان سودخور، پټان اجرتي قاتل، پټان لوگوں کو اغوا کرنے والا. هلکه زه چې اغواکار یم د اوسه، بیا تا زه د خپلې ښځې ډرایور مې جوړ کړی، د دوی د ګردو ښځو ډرایوران په ښکار دي چې زه اغواکار یم، غل یم. بیا زه ستا د دوکان چوکیدار څنګه یم؟ په دوبۍ کې یم، دلته هم، هلته هم. عزیزانو، دا سوال موږ کام ته ږدو. وکام او خدای ته وګوره. پښتون په آزاد قومونو کې دلته یو ملګري خبره کوله، تر موږ صرف دوه قومونه بدقسمته دي. یو فلسطینی چې وخت د چارې لکه موږ سر نه خلاصو، وخت د چارې کار نه کاوه، ډاکټر پر وغږېدی. د دویم جنګ عظیم بعد یو د پر رامیدان قسم لکه خدای مکه زموږ په کلو کې شرابار شي، اډې کول په مخه واخلي، ګوري په مخه واخلي، نورزي په مخه واخلي، سګزي په مخه واخلي، بیا کشلاق په مخه واخلي. دوی خواران یې په هغه ورځ راایستلي، تر اوسه بیا کلي نه دي تللي. دا اوس مرګونه چې د غریبانو کېږي په دې وجه کېږي، قرباني کوي، بې وخته قرباني دا تاوان کوي. بل در موږ بدقسمته خلک کردان سنیان خلک دي، 5 کروڑه آبادي ده، د ترکیې، عراق، شام او ایران په منځ کې پراته دي. لیکن په اتلس کې مهرباني ازره تشکر اوس ګوټه پر سر کړم، معلوم ګوټه راکړه زویه، معلوم ګوټه راکړه، تشکر. موږ به خبر موږ به خبره کوله، ول دا مه وایه چې پښتو زموږ ژبه ده. دا لسانیت، دا تعصب دی. او قرآن کریم وایي، اوس زه ستا دا ومنم کور دې ډاک شه، که د خدای پاک دا ومنم. قرآن کریم وایي دلته علما ناست دي، وایي ما نه دی لېږلی یو پیغمبر هېڅ چیرې هم بې دغه کام په ژبه. خدای پاک پیغمبران چې کم ملته لېږل، د هغو په ژبه یې لېږل.
بله خبره به کول د وطن خبره مه کوئ وطن داسې او وطن داسې یو شاعر د زه اکثره جلسو کې وایم نن دغه بزرګان وروڼه راغلي دي ښه دی لږ فارسي به هم ووایو شاعر ما نه دی فیضمند هم دغه دوه درې شعر زده دي حب الوطن از ملک سلیمان خوشتر دا شاعر وای حب الوطن از ملک سلیمان خوشتر خار وطن از سنبل و ریحان خوشتر یوسف علیه السلام یادی یوسف که به مصر بادشاهی میکرد میگفت گدا بودن کنار خوشتر څه وایي معنی دا ده چې د وطن مینه د سلیمان علیه السلام تر وطن خوږه ده د وطن د ازغي زرګي و زوزان دا د بل در وطن د ریحان ښه ایسي او یوسف علیه السلام په مصر کې باچا و ول یوسف علیه السلام په مصر کې باچا و ده به ویل چې د دې باچاهۍ چې زه په خپل کلي کې نان کې ملنګ وای زه به خوشحاله اوس د خدای پیغمبر چې پلار یې پیغمبر و یوسف علیه السلام یوسف صدیق هغه د باچاهۍ پر ځای د وطن ملنګي ښه بولي او د وطن ګلان د سلیمان علیه السلام در ملک خپل ملک ښه بولي د وطن مینه پیغمبران داسې وایي موږ ته د وطن خبره به نه کوو دا تعصب دی او دا مه وایي چې زه فلانه یم زه فلانه یم عزیزانو چې پیغمبران دا وایي چې زما د وطن در پردي وطن در باچاهي زما د وطن ملنګي بې ده عزیزانو نو موږ دا خپل پښتونخوا وطن زموږ د عزت کور دی دا به موږ ته عزت راکوي دلته چې موږ پراته یو څوک د کټه نشي ولاړولی دا ته موږ خلک ځکه نه پرېږدي عزیزانو چې دا وطن د دنیا د نعمتونو ډک دی یار فرنګي موږ پر دې وډزولو بیا پلانا اوس بیا دا تیاري ده هېڅ بلا موږ نه خوري موږ د چا سره بدي نه کوو موږ ته خدای ته وګورئ خدای دې جنت د پنجابي وطن جنت کې خدای دې د سندي وطن جنت کې خدای دې د بلوچ وطن جنت کې دوی ته مبارک شه دوی بچیانو ته مبارک شه د لمنې ری ورته نه شو خواست ورته کوو زاري ورته کوو چې موږ پر خپل وطن مه بغوئ زموږ د وطن نعمتونه چې پلار و نیکه موږ ساتلي دي او موږ پر مړه سوي یو زموږ درې دي زموږ ډېرې دي مهرباني وکړئ په دې کې چې کوم نعمتونه پیدا سوي دي په دا کې دونې راکړه چې زه خپل مسافر ورونه راولم د دې خپل کور جوړ دا ګناه کبیره ده په پاکستان کې دغه یې جوړه کړې ده چې هر شی کوو دا زما دي داسې نه ده نن عزیزانو نو د کردانو خبره پاتې شوه کردان انګریزانو فرانسیسیانو چې دویم جنګ سره وکړي دوی وطن سروې کوي کردان غریبان هم دغه بېبخته وو لکه زموږ وطن کې پټرول ډېر نو دا د جهان زورور سره کښېنستل فرنګی فرانسیسی د روسو مې ټوله پکې شامل روس او څه لرم میر مې دی خیر دا سره دغه شو بالکل نقشه یې دی لکه زما لاس داسې څلور ټوکړې چې هغه فرنګیان مرنګیان ولاړو اوس هغه څلور ټوکړې یوه په ایران کې ده یوه په عراق کې ده یوه په شام کې ده یوه په چوټي خاصه په دغه کې ده په روس کې ده کردان غریبان لګیا دي چې دا خبره کوي بدید د ټکان دی بده ورځ د ترکیې کې هم جنګ دی په دغه کې هم جنګ دی د دوی بعد موږ بدقسمته خلک دا بعد موږ ډېر بدقسمته دي موږ د دوی بدقسمته په دې یو چې ښاغلي خلک یو بهادر خلک یو یو خبره بله وکړم عزیزان کلیوال خلک دي کام وچیش ته وایي یا وطن وچیش ته وایي د نوې زمانې پوهان د خلکو داسې یوه ډله چې یو قسم لباس اغوندي یو قسم دود دستوري یوه ژبه وایي او د خپل استوګنې دپاره یو پراخ وطن لري و دې ته قوم وایي د قوم د نن زمانې تعریف دغه دی ما لږ په مختصره چې خپله جغرافیه لري خپل وطن لري او هلته دی میشت وي
یوه ژبه یې وي فرق به یي سلیمان خېل به لونګۍ یو رنګه تړي ترکې به بل رنګه تړي اڅکزی به بل رنګه تړي درانۍ به بل رنګه تړي هزاره به بل رنګه تړي خو تړي لونګۍ لباس چا به چپنه وي د چا به څه شي پوستین وي موږ عزیزانو غړي به نه اچوئ زه د نه چې ته باټې در کوم نن هم په دا بد حالت کې هغه یو ملک دا شعر ووایه د خوشحال خټک یا د بل چا دی ویل ټیټ مې مه ګړه غورځنګ را باندې مه که زه په دې افتادګۍ کې لوی ګړنګ یم عزیزه نن هم ته د درې څلور داسې خبرې شته چې نن هم ستا په مقابله کې بل څوک نه لري یوه دا چې ته واحد قام یې تمنا افغان په افغان کې ازبک هم راځي تاجک هم راځي نورستانی هم راځي ګوجر هم راځي پشهي هم راځي دلته د موږ سره هندکو والا هم راځي دا ګر چې په افغان وطن کې اوسي عزیزانو ته واحد قام یې چې ستا پر دسترخوان که د هزارهګانو کره دسترخوان وو که د ازبکو کره وو که د پښتنو کره وو ستا پر دسترخوان باندې هر څوک کښېنستی شي شپانه هم کښېنستی شي شپانه هم کښېنستی شي غوبه هم کښېنستی شي ساروان هم کښېنستی شي بیا د ما نیکو پش هم کښېنستی شي ډولزن هم کښېنستی شي دا بل ځای نشته عزیزانو بل ځای نشته دا زموږ نږدې بلوڅان وروڼه دي زه پېغور نه ورکوم دا نږدې سندیان دي غریب سړی دسترخوانه څه دون لرې ناست دي لکه بتۍ چې ښکاره کېږي روغبړ نه شي کولی د چا سره ته دا زموږ کرامات نه دی دا زموږ پخواني نیکهګانو ډېر مخکې دا زموږ د وطن خټه داسې اخښلې ده داسې دغه کړې ده اوس باچیان نشته که به باچا را روان و هم که به پښتون افغان سړي چا په کښت کې کار کاوه وراولاړ به سو لاس به څه پاک وي باچا ستړی بس باچا به خامخا لاس ورکاوه دا بل ځای نشته دویم عزیزانو زموږ نیکهګانو دا کمال کړی دی چې زموږ وطن یې لویشت لویشت زموږ ته راویشلی دی د یو هېل د کونډې څه پوښتنه وکړه که په کاکړ کې که په